دا ته الله سره بدګماني کې. نمبر 1. نمبر 2 دا چې سړی بار بار ګناهونه یادوي، په زړه زړه کې یادوي، چاته وایي نه زړه کې ګناهونه یادوي، دا ګناه او دا ګناه او دا ګناه او دا ګناه، نو د دې یو اثر دی سړی مایوسه شي. سړی مایوسه شي چې یاره بس زه خو ډېر ناکارمان خو داسې کار نه کېږي، مایوسه شي، عمل پرېږدي. دا 2 غټ غټ نقصانات. بلکې 3 چې ګناه اظهار خلکو چاته کوي نو پردم ځان نه اوچتوي، بے پردی کېږم. د دې وجه نه حضرت فرمایي چې ګناه خطا نه دي کول پکار، نفس تقاضا کنټرول کول پکار دي، د نفس تقاضې مخالفت پکار دی. ذکر، تلاوت، 2 رکعاته، یاران دوستان، ملګری، مور پلار، رونو خویندو سره غپ شپ شروع کی، کتاب راوالی، یا کم از کم د مرګ یو منظر ځان ته یاد کی، د قبر، د آخرت، د ځن کدن، د چې کوم یقیني مراحل مونږ ټولو باندې را روان دي. الله دې موږ تاسو جن کې برکت واچي. الله دې هر مرحله کې موږ تاسو ته عزت سره کامیابی را نصیب کړي په خپل فضل او کرم سره. خدا مرحله را روان دي، نو دغه مرحله دې سوچ کی، دې سوچ سره به ان شاء الله د ګناه تقاضا چې دی دا به کمزوري شي، ختمه بشي یا کمزوري بشي، ختمه بشي یا کمزوري بشي. بار بار د دې احساس ساتل او بار بار دا سوچ کول د قبر د آخرت ان شاء الله تقاضا به کمزوري شي، او د نیکه تقاضا به مضبوطه شي. د نیکه او د خسته اراده به دا مضبوطی شي، او بد اراده او بد سوچونه، غلط سوچونه دا به کنټرول شي، دا به قابو شي، بالکل به ختم شي یا کمزوري بشي. خو بل فرض انسان دی غلطي وشي الله دې نه کی، نو بس فوراً 2 رکعاته وکړه، الله نه معافي غواړه، توبهګار شه، نادم شه، خپېمانه شه، او ځان ته چې څه بس الله مخکې ووایه، ځان ګریبان ونیسه، ځان مجرم که، یا الله زه مجرم یم ما ته معافي نصیب کړي. استغفار سم کلمه درته یاد ووایه، او بس بیا هیر کا، بیا هیر کا، چې یاد شي درته غیر اختیاري به استغفار ووایه، بیا هیر کا. تا ته فرض که خدا نخواسته سلزل یو ګناه یادېږي په ورځ کې، سلزل استغفار ووایه، او بس بیا خپل کار کې متوجه شه. هغې باندې سوچونه مه کوه، هغې تفصیلات او د هغې اسبابو باندې غور مه کوه چې ولې شوي دي، دا فلانکي کړي دي را باندې، دا فلانکي غلط کړی ما، دا داسې شوي، دا سوچونه مه کوه، بس ختم. چاته به ویم نه، خپله به م سوچ نه کې، چاته وی نو هغې کې پرده دریم راځي، او بل تم د ګناهو دعوت ملاویږي، او خپله سوچ کې نو الله سره بدګماني پیدا کیږي او مایوسی پیدا کیږي، مخکې ترقی بندیږي. لہذا حضرت فرمائی چې پھر اسی دندے میں نہ لگا رہے کہ ہائے یہ خطا مجھ سے کیوں ہو گئی. ہر وقت اپنی خطا کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے کا حجاب ہے، رکاوٹ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا خطاؤں کی تسبیح پڑھنے کے لیے؟ توبہ کے بعد ذکر میں مشغول ہو جاوے، کیونکہ ہر وقت گناہ کے غم کا تذکرہ کرنا دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے اور پھر خشکی بڑھتی ہے، براخل مالی خلیہ یا کسی اور بیماری میں ابتلا ہو جاتا ہے. مالی خلیہ مانا جنون، پاگل پن. بعض اوقات داسې ځونه سره چکوي او په بله بله سره شي. انسان ډېر لږ زوږ ذهن او دل او دماغ دی، دې باندې به یو څیز نه مسلط دی. الله نه به عافیت غواړي، د الله د غیر محدود رحمت او فضل سوچ به ساتي، او الله رحمت ته به متوجه کېږي، مغفرت ته به متوجه کېږي. الله نه به ښه ګمان ساتي. ښه ګمان د الله سره یو عظیم عبادت دی، او په خپل ګناهونو به استغفار کوي. بس دې نه علاوه نور کسی که سړی کوي نقصان به کوي. اللہ دې حفاظت فرمائی. البتہ مجموعی طور پر دعا کرتا رہے کہ خدا میری تمام خطاؤں کو معاف فرما اور میری مغفرت فرما. یو تفصیلی توبه دیو کا او غینه پس بیا یاد نه اجمالی طور باندې مختصر طور باندې به یا الله زما ګناهونه معاف کړي، یا الله زما کوتاه معاف کړي، یا الله زما باندې پرده واچي. بس دا مجملا او مختصرا دعا بکې، تفصیلات ته بنځي، تفصیلات تطلب په نتیجه کې به نقصانات دي. سچی توبہ سے گناہ کی دوری ختم ہو کر حضوری میں تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی رښتونی توبه په نتیجه کې د ګناه نه سړی لرې شي، د ګناه نه حوست ختم شي، او د دې زړه ته د الله محبت نصیب کیږي. د رښتونی توبې دا خاصیت دی چې د ګناه ظلمت او تیاری لرې شي، ختم شي، او د الله معرفت، د الله تعالی محبت او د الله تعالی سره د امید والا تعلق پیدا شي. بشرطے کہ دل سے آہ نکلے اور دل کی گہرائی اور جگر کے خون کی شمولیت سے استغفار ہو، تضرع و الہا ہو، زاری سے اللہ تعالیٰ سے معافی کا اہتمام ہو. بدی برکت سر انشاءاللہ دین د ترقی جهاز بوچتیږي، جهاز بوچتیږي،
او کوم دې تګ او دو کې او دې فکر کې سړی لګي نو جهاز به اوچت نشي هم په ځمکه باندې پروت دي. جبکې مقصود دی چې الله تعالی متوجي شي، الله ته ورسي، د الله معرفت او محبت حاصل کی او دا بالا کیږي چې دې په دې طریقې استغفار وکړي، توبه وباسي او بس بیا مطمئن شي او خپل عمل ته متوجي شي، ذکر ته متوجي شي، فرایض واجبات ته متوجي شي، خپل علم ته متوجي شي، کم چې د ذمہ داري دي کارونه دي هغه ته متوجي کېدل پکار دي. د خپل وخت په دې باندې نه دي خزا کول پکار چې دا ولې شو او دا څنګه شو او دا سب وجه او اسباب دی باندې موتا مکلف نه یو، بس د صحیح توبې مکلف شو، په اخلاص سره عاجزه سره د توبې او ندامت سره توبې مکلف او پابند یو بس. او به د دې چې کوم طریقه ده که چا مال نقصان کړي مال ورته سره ادا کی، معافي دی غواړي، سپک سپوره ویلې شي معافي دی غواړي بس، او د خپل فرایض واجبات اهتمام وکړي. الله تعالی دې موږ ټول دا پر د رښتونی توبې توفیق را نصیب کړي او الله دې متاسو راضي شي. دې د پر زما محترمو توبه چې تړي ته نصیب شو په اخلاص سره، نو بیا دې نه پس د ذکر اهتمام، د تلاوت اهتمام پکار دی چې دې سره ان شاء الله دا بنیاد مضبوطیږي او نور ترقی وکړي ان شاء الله تعالی، او د نور ګناهونو د پرې خودو اهتمام او فکر هم نصیب کړي ان شاء الله تعالی. مېش ختمې دوه ولدا دا خود احتسابي کارت چا سرنی دا والی دې کې روزانه بنیاد باندې د منځونو د حاضری لګول دي، د ذکر تلاوت او د مطالعه د تربیتی چې کومې سلسلې د هغې اهتمام سره حاضري لګول دي. دې کې به انشاءالله تعالی موږ تاسو ته خپل ټول د زندګۍ او نظام مخې ته راځي، کومه کمی راځي نو فورن به کنټرول کېږي، مخې ته به راځي، نشاندهي به کېږي انشاءالله. دعا نه پس اسلامي میاشت حساب سره جوړ کړی دی ماشاءالله، نو چا سره نه د پیاوالی. دو تسبیحات موږ ذکر کوو، خپل حالات او سہولت اتباع سره ذکر پکار دی. موږ دلته صرف دو تسبیحات کوو، لا اله الا الله سلزل وای، لا اله سره دا تصور کول دي چې لا اله برکت سره غیر الله زما زړه نه وځي، د ګناهونو جذبات، د ګناهونو احساسات، غلط سلط سوچونه، حسد، بغض، کینه، غصه، ظلم، سچي کوتاه کې سره مبتلای دغه نیت چې خدای پاک دې کلمې طیبې په خاطر ته کفر معاف کړي الله. الحمدلله زه مسلمان یم، یا الله د دې کلمې طیبې په خاطر او برکت سره خدای زما د ګناهونو معاف کړي، زما د ګناه ولا مزاج د نیکو په مزاج باندې بدل کړي، او یا الله خپل رضا کارون ته متوجي کړي. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یو تسبیح اسم ذات مبارک وای په ول الله باندې جل جلاله ویل پکار دي، او دا تصور پکار زما جبا زما زړه د کائنات ذره ذره ما سره الله جل شانه په یاد کې مشغول دي. الله جل جلاله وتعالى شانه، الله 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 الله
अल्लाह 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 कैसा प्यारा नाम है, अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह ची शीरीनस्त नाम, अल्लाह अल्लाह ची शीरीनस्त नाम, शीरो शक्कर मी शवद जानम तमाम, शीरो शक्कर मी शवद जानम तमाम। अज़करम अज़ इश्क़ मअज़ूलम मकुन, अज़करम अज़ इश्क़ मअज़ूलम मकुन, जुज़्ब ज़िक्रि ख़ैश मशगूलम मकुन, जुज़्ब ज़िक्रि ख़ैश मशगूलम मकुन। अल्लाह 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 जल्ल जलालहु व तआला शानुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। या अरहमर राहिमीन मूं ठोल ته د ذکر د تلاوت او د رجوع ال الله توفیق را نصیب کی। یا ارحم الراحمین خپل معرفت او محبت را نصیب کی. د هر باطینی ظاهری گناه نه نافرمانانه زموږ د ټول حفاظت فرمای. دا د ګناهونو عادتونه خدای د نیکو په عادتونو باندې بدل کی. زمون تیر شوی جن غفلتونه کوتاهی تیاری خدای پاک د موږ ټول ته معاف کی. دغه ګناهونو نقصانات چې په جن باندې تن بدن باندې راغلي خدای د دې تلافی او تدارک فرمای. آئنده د دې ټول کوتاهونو غفلتونو خدای زموږ د ټول حفاظت فرمای، د ټول امت حفاظت فرمای. د نظر د جبې د زړه د لاسونو خپو د غوږونو حفاظت را نصیب کی. یا ارحم الراحمین. انفرادي اجتماعي ګناهونه زموږ د ټولو او د ټول امت حفاظت فرمای. زموږ مردگانان ټولو بخ ژوندو ته خیر کی، مشرانو لم صحت او عافیت نصیب کی، چې کوم وفات شوي دي خدای ټولو به حساب مغفرت نصیب کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.